السلام علیکم مولانا صاحب څنګه یې ښه جوړې طبیعت مو ښه ده بس الحمدلله تاسو درسونه اورو ډیره فایده کیږي خو مولانا صاحب یو درس مې اورو چې تاسو هغه کې یو خبره کړې و نو ذهن کې ما یو اشکال پیدا شو دغه سوال لږ جواب راکړه د اشکال تاسو فرمایلی چې یاره د انسان د مادې نه ده پیدا ځکه چې ماده کې ماده بې جان ده او انسان کې عقل شته شعور شته خو امازن کې دا اشکال پیدا شي او تن داسې جو سوال په باندې کولې شي چې آیا آدم علی السلام خو د خور نه پیدا راځي څنګه د قران نه ثابت ته الله رب العزت فرمایلی دي او خور خو یو ماده ده هغه کې خو جان نشته هغه کې خو شعور نشته او داسې هغه کې خو عقل نشته او دې نه علاوه چې کوم انسان پیدا کیږي الله رب العزت هغه د نطفه نه جوړي د منی چې کومه قطره ده هغه چې په ظاهر باندې وګوري او ماده ده او پکې په ظاهر باندې هغه کې څه عقل او شعور نشته نو مولانا صاحب مهرباني وي دې اشکال لږ جواب راکړي جزاکم الله خیر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ رحمت الله صاحب څنګه الله د خوشاله کړه دا شان د سوالات کوي چې د نوې سوالات مه تراشي ان شاء الله موږ باغه هغه د لپاره جوابات تاسو د قران او د سنت پرنا کې درکو زمنګ ویلو کنه چې زمنګ کله ملحدین سره بحث مباحثه شي نو موږ به د شریعت اسلامي نه غوښتل جوابات ورکو نو زستا د سوالاتو ته خوشاله کوم چې کوي زما علم کې اضافه کیږي او زما دا تقریبا دویم کال دی د الله په فضل سره زه په دې موضوع باندې کار کوم نو سنا سم ان شاء الله ذهن په خلاص شوی دی د الله په فضل او په توفیق سره د مشرانو په دعاګانو سره دا کتاب هم د خیره مکمل شو بس د خیره د مشرانو نه په خیره تقریزونه لوي پر پورزم د خیره ان شاء الله شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب نو هغه ستل ته خیر ژوند ولړ بشو به دا شان د ګربوي شریف ته مختار الدین شاه صاحب د مسمرم اکابرین دي نو ټول ته اردو کې دعاګانې مرالو کې دا کتاب هم د خیر چاپ کو دا شان د کتاب سوالات کوي نو زه په خوشاله کوم چې زما علم کې هم اضافه وشي اصل بنیادی په ان شاء الله زتا د دې اعتراض باندې یو لسمندل منټه کلیپ تیارو ما دې باندې د علم راځم کوم به د خو یو وضاحتي خبره مختصر د لدا کوم چې د بنګ او د ملحدینو مېز کې فرق څه دی بنګ وایو چې دا هر څه الله رب العزت په خپل قدرت سره پیدا کړی دي ماده ده او غیر ماده ده موږ په دې کې مؤثر حقيقي الله غنو او دوی وایي چې الله مؤثر نه دی الله نشته دی بس دا هر څه د انسان د ماده د اشتراک نه پیدا کیږي لکه موږ دا وایو الله په دې قادر دی چې په دې مړه ماده کې ژوند ورکوي شي یحیی و یمیت دا خو دوی موږ سره مني چې ماده مړه ده نو د مړه ماده کې دا ژوند موږ له څوک راکړي دا رب راکړي دی وایي چې نه دا ماده په خپل باندې ورکړي مین خبره ده ان شاء الله د معنی زبه تاسو ول 15 منټه کړم هم برابر هم دلایل هم راځم کوم خو مین دغه دار چې د ماده کې دا وجود چا پیدا کړی دی لکه ماده کې خپل ذاتی دغه نشته د دنه روسته په تصوري لکه لپټاپ دی کمپیوټر دی دا یو پرزه ده کدا چلیږي دا ایجاد کون کې دا یو ماده ده دا قابل د استعمال د بارو مخکې د لپټاپ پروت دی دا قابل د استعمال دا ماده وا دا د مختلفو مادو نه چا جمع کړي دی او دلته اوس ماله مخې ته یې خده اوس دی کې چې دی کې د مختلف دا پارټس د لګول دي هارد ډیسک پکې لګول دي ریم پکې دي پروسیسور پکې دي سکرین پکې دي دا ټول سيزونه په دې کې راځم شوی دي بیټري پکې دا چارجر پکې د یو لپټاپ جوړ شوی دی اوس د کاریګر به منی نو البته دا وی چې د ماده کې جان چون کې سوچتا کچره نه نو د دې لپټاپ لپاره چې ته یو ایجاد کون کې مننو د قشان دغه بده د دنیا د لپاره ایجاد کون کې چې په ماده کې ژوند نشته دا هم الله وای کنه چې تاسو هم د ساس دغه نس پیدا کړی استئ د منې د ساس کو نه ما پیدا کړی استئ د خاور نه ما پیدا کړی استئ الله رب العزت وای چې په دې کې د ژوند چا ور کړی دی الله وای دا ما در کړی تاسو ته ژوند لکه الله رب العزت د زمکه په باره کې وای چې د زمکه چې کله وچه شي دا بیا ز ژوند کوم فاحیا به الارض بعد موتها الله رب العزت په قران کې ویل چې زمکه وچه شي دا د باران په ذریعہ دوباره را ژوند کوم نو ماده کې ژوند دا اچون کې رب دې دوی وای چې نه ماده چې دا خود به خوده د باهمي اشتراک سره دوی یو دوه ماده یو ځای شي دو ذرات دو ماده یو ځای شي د ورته اټم وای دا یو ځای شي یو بل وجود تی پیدا شي مونږ وایو چې نه دا هر څه الله کوي نو د دې ان شاء الله زه دې باندې تاسو 15 منټه دلایل باندې بیا جواب هم درکوم خو اسمه لدا مختصر غونډه کې وضاحت وکړو چې تاسو لږ ډیر مطمئن شئ کله سوال باندې بیا بل سوال پیدا کیږي